بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم د قرآن کریم د ذکرې او د پوهې لپاره موږ اصول او مبادی بیانول چې آیات کې سوچ کې تدبر کې نو تدبر او سوچ بسنګ کې نو تبا ګوري چې په دې کې تعریف د قرآن کریم دې که حکمت د نزول د قرآن دې او کنه دې آیات کې د چا سره خطاب کوي ته خطاب کوي نو یو د څلورو فرقو سره به کوي یو فرقه مشرکین دویمه فرقه اهل کتاب دریمه فرقه منافقین او څلورمه فرقه المؤمنین مشرک چاته وایي شرک څه وایي نو موږ ذکر کړو چې شرک وایي برخې او حصې ته اصطلاح کې شرک چې د الله سره بل څوک د الله په صفاتونو کې شریک او حصدار وګرځي دې ته وایي شرک د مشرکینو او د موحدینو اتفاق وکړو مسلو کې اختلاف وکړو کې مشرک پس جدا شوی نو موږ ذکر کړو چې مشرک او موحد دواړه تر سمن زتونه کول مخکې لارې جدا شوې موحد وی چې الہ حضرت روا یو دې څنګه چې وا مشرکین هغه خلکو چې هغه نه الها نورم شتا الہ هغه چاته وی چې حاجت سرګي حاجت پوره کوي نو مشرکین وی چې حاجت پوره کول والا بغیر د الله نه بل څوک هم شتا یا په خپل حاجت پوره کوي یا سفارش کوي الله ته چاوی چې سفارش کوي او د دې سوال الله کتر نه ورځي دی الله ته من دی توایي او دی زموږ سوال الله ته پیش کوي او څوک په کې داسې چې هغه د اختیارات ورکړي دي وړو وړو کارونو نو دا وړو وړو کارونه دی کوي او باندې باندې موږ آیاتونه د قران کریم پیش کړو صاحب یاسین کولم پیش کړو چاوز دوار رد کو لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون نه شفارس فائدہ را کوي او نه خلاصول کول شي باغ دوار قسمونو باندې رد وکړو او دی وجه قران کریم کې ودې رضا لا اله الا الله ذکر کوي چې الہ حضرت روا بغیر د الله نه بل څوک نشته دامنگوی دا شرک دو قسم دے یو دے شرک اعتقادی او دویم قسم دے شرک فعلی شرک اعتقادی بکم قسم دے شرک باندے رد گئی شرک اعتقادی سلور قسم شرک التصرف شرک الدعاء او شرک العبادت كل من الاول مبدأ للثاني وكل من الثاني متفرع على الاول قوة زما آواز اوری نو بیا د اغه نه بعد متصرف غني
چیرا زما د حال نه خبر دی نو دی حاجتم سر کولی شي نفع نقصانم ورکولی شي نو د هغې نه بعد ورته بیا چغه وایي درا مدد شي او د هغې نه بعد بیا عبادت شروع کړي چیرې دا حاجت روا دی زما واز اوري زما د حال نه خبر دی نو بیا ورته را مدد شي نو بیا د هغې نه بعد عبادت شروع کړي نظر منښت داغه په نوم باندې رکوع سجدا داغه په نوم باندې شروع کی دې ته وایي شرک اعتقادي دیم قسمو شرک فعلی شرک فعلی یعنی هغه افعال چې هغه الله لپاره خاص دي مشرک راولږي او هغه افعال د غیر الله لپاره شروع کی شرک فعلی دو غټ قسمونه دي چې قران کریم هغه رد کوي یو قسم دی تحریم ما احله الله چې الله یو شی حلال ګرځولي او مخلوق حرام وګرځي دا هم د قبیلې د شرک فعلی نه دي تحریم ما احله الله چې الله یو شی حلال ګرځولي او مخلوق حرام وګرځي او دین تحلیل ما حرمه الله چې الله یو شی حرام ګرځولي او مخلوق حلال وګرځي الله حرام ورته ویلي یو کار حرام کړی او مخلوق هغه حلال وګرځي دا دو معظم قسمونه قرآن کریم رد کوي یو تحلیل ما حرمه الله یو تحریم ما احله الله الله یو شی حلال ګرځولو دی حرام وګرځي مثلا چرګا حلال ادا ورلی حلال دی ساتل حلال دی زمون په پښتنو کې چې چرګې ببانګ وي کله کله چرګه د مستای نه بانګ وي یو کوکو کو आवाज وکي نو چې چرګې ببانګ وي نو پښتنو به دا په کور کې ساتل حرام دي نو هغه به بیا په کور کې نه ساتل وي دا سپیرا وا په ځان حرام ګرځولې وا سورہ مائده کې به بیا زه لږ تفصیل کوم داسې د بد پرال د شروع پرال د نهي پرال سه شنبه پرال کار کول دا جایز وو پښتنو بزان حرام ګرځولیو په سه شنبه پرال منګل پرال باندې او د بد پرال باندې شروع پرال کار مکوي پدې کې میخ اخکر نه لوندي نو بدی راز باندې کار شروع کول دا حرام ګرځولیو دا د قبیلې د شرک فعلی نه دي دا مختلف قسمونه دا چې شی به الله حرام ګرځولو هغه به دی حلال وګرځو هغه به خو لکه مثلا نظر غیر الله وغیرہ دا د قبیلې د شرک فعلی نه اولاد اغا چې لاس بشو وی یو تینا حلال کده زیارت بنوم باندې بابا بنوم داغ ساتل کور کې هغه بیا حرام ګرځي یو حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای انا ابن الذبیحتین زړه هغه چا اولاد کې چې باغی د حلالونو فیصله شوی و انا ابن الذبیحتین
زداغه چا اولاد کیم چې باغی د علالو فیصله شوی وا مطلب ورزه چارو چاپانو نه یریږي په زمانی کانو په دې کې ژوند تیر شوی دا یې څه مطلب یو اسماعیل علیہ السلام چې ابراهیم علیہ السلام ته الله ویلو چې حلال کا او له چاړه کې خدا او الله غ بچو دیم عبد الله د نبی علیہ السلام پلار دغه عبد المطلب لزامنو لسم عبد الله او دا عرب دا قانون چې یو سړي په لزامنو شو لسم زیبه د درگاهونو په روم باندې حلالو نو چې لسم زیبه وشو د عبد المطلب ډیر خوښو می جوانانو ته وی چې دې بسنګ بچ کیږي نو غي ورته وی ویل سوخان راولا بچاو په واجو نو ګر اس او که بدر راو نو دی والا له نو ډیر راخلا لسوخان یو خوا او عبد الله بل خوا او اس کې په واجو نو په عبد الله راو خو نو عبد المطلب چې زیه می بچي جسلو خان یو خواکر او عبداللہ بل خواکر اس کی واچن پو خانو راو بود او عبداللہ بچو دا هم دا لالو لو فیصله شو نبن الزبیحتین دا ای مطلب دا دے حلال بزان حرام گردولیو او حرام بزان باندے حلال گردولیو دا دا عرب قانونو او غی بدا کول او دا دا قبیلی دا شرک فعلی نو قرآن کریم دا ذکر گئی لگا سورہ انعام آیت نمبر 137 یوصل وہ دی ارشمو گو رئی سورہ انعام آیت نمبر 137 یوصل وہ دی ارشمو چې حلال بزان حرام ګرځولیو او حرام بزان باندې حلال ګرځولیو سورہ انعام آیت نمبر 137 یوصل ودیرشم زده یوصل شپک دیرشم نشورو کوم وجعلوا لله مما ذرى من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا وجعلوا لله مما ذرى من الحرث والأنعام نصيبا د فصل نه د ډنګرو نه الله له حصہ مقرر کړه فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا دوی دای صدا الله دا د زمونږ برخه د خاوندانو دا او دا کار مې په خپل ګمان باندې کوله خپل خیال او ګمان باندې اړمو نو سی سبه جدا کړه دا الله دا سبه جدا کړه دا د برخه د خاوندانو دا فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله وما كان لله فهو يصل الى شركائهم ساء ما يحكمون ورپسې بیا وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاؤهم دارنگی خیستا کرده مشرکینو تا وجل اولاد دید برخی خاوندانو لیردوهم دید پارا چه حلاکی دیو ولیلبسو علیهم دینهم دید پارا چه گردوٹ کی بدئی باندی دی دینا اولاد وجل ورطا خیستا خکارا کریو نو اولاد دید اغی پنون باندی حلالو دا د قبیلی د شرک فعلی نو شرک فعلی داغی گن قسمونه دارنگی سورہ بقرہ یوصل اتش پہ تمیات ہو گئی 168
सूरह बकरा कुरान दागे रद कई सूरह बकरा आयत नंबर 168 यौसल अतशपीतम या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यबा ओ खालको कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यबा खुरैदा गसना चिज़मगा गिरी हलालन तय्यबन हलाल पाक हलाल खुरई हराम खुरई पाक खुरई हलालन तय्यबने हुए गनम हलाली कला कला चिद बाबा पुनुमे नजर वर्के नो तय्यब नदी हराम दी पलीत दी चल चल गुड़े हलाल दे चिद बाबा पुनुमा नस्ताव नजर शह तय्यब नदे ब्या पलीत दे खबाइस दी गंदे नुज़के हलालन तय्यबा हुए अवगन उक्तब इंशाअल्लाह मुंगा पखबल जायवायु या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यबा वा खल्कु खुरैदा गसना जिस्मगा गिरी हलाल पाक चे हलाल उम्मी या पाक उम्मी दासना चे हलाल ये पाक नहीं है नजर बगैरुल्लाही दारंगी वर्पसी यौसल द्रियो याय मयात को रही यौसल द्रियो याय मयात इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंजीर वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह बेशका हराम अदा बता सुबाने खुराक दे मुर्दारे वद्दमाविना वलहमल खिंजीर वखल खिंजीर वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह अवाग कलिमा चवाद छुपागे बांधे बगैर अल्लाह ना चिदाव वेलशु चिदाव बाबा मनफ्तादाद बाबा यवुल समा वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह कलिमा चवाद शागे बांधे बगैर अल्लाह ना चिदाद बाबा मनफ्तादाद बाबा यवुल समा नौगा हरामदा और कुरान की दा वो जाय जिक्र गई चला हराम अदा पलित अदा मुर्दार अदा चल बाबा मनस्ता पेशवा सूरह माइदा द्रे मयात गुरई अल्तमोई सूरह माइदा शपजमा सितारा आयत नंबर 3 हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंजीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही हराम क्लेशे दे बता सुबाने खुराक दे मुर्दारे दुमीने दे वखल खिंजीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही द्रे मयात सूरह माइदा वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही और आग कलिमा चवाद शागी बांधी बगैर अल्लाह ना सिदाद बाबा मनस्तादाद बाबा यवुल समा दाद बाबा बनु बांधे नजर दाद पीर से खुर्दा मागिते हराम हुए वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह आग कलिमा चवाद शागी बांधी बगैर अल्लाह ना नौगा हरामदा दारंगी सूरह अनआम आयत नंबर 121 यौसल विश्रम रद्द शिर्क फेली कई 121 सूरह अनआम वला ताकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि मफरई जागसना सूरह अनआम आयत नंबर 121
تاسو داسې کوئ اول آیات نمبر لیکئ نو بیا صورت نوم لیکئ ځکه تاسو صورت نوم لیکئ نمبر ایری ذهن ډېر تیز دی که موبایل والا مازه سے ګډوډ کړي اول نمبر لیکئ بیا ورته یادي آیت نمبر 121 سورہ انعام ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه مخرج دا وسنا چې یاد نکړي شنو دا الله پاکي باندې وانه لفسق نو دا شی د پلیته دلته شی ذکر کا وانه لفسق نو دا شی د پلیته پلیته ورته وي اته بابا منته توای خوردا والا شابسي هغه خورده تناسته وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ نَوْ تَغَشِدِ پَلِتَ اللہ وَإِذَا پَلِتَ زَانْتِ نَوْ سَاتا وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ او تَغَشِدِ پَلِتَ حدیث کے راضی الکفایہ فی الروایہ کے خطیب بغدادی یہ روایت حضرت سلمان نقل کرے سبا 185 کے یوسل بنزاتیا کی الکفایہ کی خطیب بغدادی اور روایت نقل کئی عن طارق بن شہاب عن سلمان قال دخل رجل الجنة في ذباب ودخل رجل النار في ذباب یو سڑے دی یو مچ بوجبان دی جہنم تتلیو اور بل سڑے دی یو مچ بوجبان دی جنت تتلیو قالوا وكيف ذلك يا سلمان اغیوی سلمان دا سنگا اغیوی یو سڑے پا درگاہ باندی تیر شو میجوران وطوی قالوا قرب اغیو ورطوی وردو دا بابا من اختار اغیو ورطوی لیسا اندی شیعون ما سغس شیع نشتا اغیو ورطوی میجوران وطوی قرب ولو ذبابا اردو اگر کے یو مچھی دیکھا تو منجور کو پا مچھم گزار کی پھر مچھو نیسا اردو کو تشبانتے رہے گی اگر لا سوچت کر مچھونی ہوا اوی داد بابا منختا چکل آغا مرش اغا اللہ جہنم تولے گا بلتوی منختا اردو اغا ورطوی ما کنتو لیا تقربا دون اللہ شیعہ زبیدہ اللہ نا دبل چاما نختان غرزو ما فضربونو قہو فدخل الجنہ اگل سٹ پتور باندیو نوغا اللہ جنت تولے گو دیو مجھ بوجا ادھا الوا دیچ کے پسریخے بابا لازم دسو کانو پلیت خوری اور شکل پلیتی اور بویم تینا دا پلیت بیازی دارنگی سورہ حج آیت نمبر 30 گو رہی دیرشم سورہ حج آیت نمبر 30 دیرشم سورہ حج آیت نمبر 30 واللسمہ سپارہ ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير الله عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان فاجتنبوا صيغة مضارع كما امر دے امر فاجتنبوا الرجس من الاوثان ځان بچ کئ هغه ګنا چې درګاونو کې پراته دي رجس نجس ومنوي یو د نجس او یو د رجس نجس هغه پلیتای ته وایي چې بوی ته نزي رجس هغه ګن ته وایي چې بوی ته ځي لکه بول قرآن و ترجس و دا بول دیئے گندے زانتے و ساتا حدیث وید بابا خوردالا
نومی مولا خوردهی شده نو خورده خورلی شوی شی توی نو خورلی شوی شی سیه نومی مولا سیه شده ادیو جو بابا خورده لا دیو تکینی را پدی وخوی را بیگی را گل خوریه گل را بیگیو فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ ځان بچ کئی داغا بولونا من الاوثان یعنی چترگاہونو کی پراتو دی وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ځان بچ کئی داغا وینا دو دروغنا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ځان بچ کئی داغا گننا یعنی چترگاہونو کی پراتو دی وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ځان بچ کئی دا غرینا دو دروغنا دا خبری چھتوائی بابا را مدد کی اور آرسی او بابا حاجتون پورا گئیو فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ ځان بچ کئی دا گننا یعنی چھترگاہونو کی پراتی دی وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ دارنگی سورہ نحل یوسل پیلہ سمیات رد شرک فعلی کئی سورہ نحل سوال نسمہ ستارہ آیت نمبر 115 یوسل پیلہ سما یوسل پیلہ سمیات انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ به بیشکا حرام دا پتا سبان خوراک دی مرداری والدم دوینی ولحم الخنزیر دا وخی الخنزیر وما اہل لغیر اللہ به او آغا کلمہ چواغو شیبن دا اللہ نپاگی باندی داوے دشو چدا دا بابا منکتا دا بابا یول سما نواغا حرام دا قرآن سورہ صفا الفاظ ہوئی اب یام دائی پکی شکی یروئی تاسو حلوات حرام ہوئی وحلواننا شکل دا حلوات بھول دی گندے دارنگی سورہ یونس یو کم شپیتم نمبر آیاتو گوری 59 سورہ یونس آیت نمبر 59 انتی وضاحت کئی قُلْ رَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا وَيَوَلْتَا خبر تاسو داغا چرالی گل دی اللہ تاسو لا در رزقنا فجعلتم منه حراما وحلالا گردوی تاسو داغینا حرام و حلال لیو تاسو تی حرام و حلال جوڑ کری اللہ چکم شے حرام کرو ناغی تا حرام نوائیو اللہ چکم شے حلال کرو ناغی تا حلال نوائیو فجعلتم منه حرام و حلالا گردوی تاسو داغینا حرام و حلال تاسو حرام و حلال گردولی دارنگی سورہ نساء یوسل اطلا سمیاتو گوئی سورہ نساء سورہ نساء آیت نمبر 118 داد قبیلی رد شرک فعلی کئی يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله فلعنت کرے اللہ دلرا وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ویلی دی شیطان خامغاو بنی مماستاد بندگان نیسا مقررا ولو ذلنهم ولو منینهم
خامخا زبا گمراه کوم دیلا امیدونه ورکوم دیلا د توبې والآمرنهم فلیبتکن آذان الانعام او خامخا زبا دیتا حکم کوما فلیبتکن آذان الانعام نو پریکای بدای وګونه د چار بیانو زما په نوم باندې اوس وګورا نو اکثر داسي ساروی به دا هغه وخت به کټ کړی ته تاسو کې الګا دا وی چې وایي سارونه به وګونه کټ کړو په خوا زمون په دې علاقه کې الګ چې به پیدا شو نو غلا به وخت سورې کو چې جنا کولا وخت سورې کوي بالای وتا چي نو الګ لا به وخت سورې کوي بالای به وتا واچولا دا دې لپاره چې او پایي هغه یو بالای باندې هغه دې نیټې به ولا بدلولې هغه یو بالای به هغه لا ژوند دیرو هغه یو بالای به الله توګه کو ولک لا به وخت سورې ک مشران اوسم په کتاب زشته چې دا یو ګورګلو سوري دا وخت به شیطان الله تعالی زبو ته حکم کوم وګونه پکات کړیو ولا امرنهم فلا يبتكن آذان الانعام ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله او خام غازبا حکم کوم دیتا فلا يغيرن خلق الله نبر بدلی بدئی خلق الله پیدائش دا اللہ دین دا اللہ خلق الله دین اللہ والآمرنهم فلا يغيرن خلق الله زبا حکم کوم دیتا بدلی بدئی دین دا اللہ لرا اللہ بیاو سوینی دی ببل سکیو زبا دیتا حکم کوما فلا يغيرن خلق الله بدلی بدئی دین دا اللہ لرا دا اللہ دین با بدلئیو اسم آغا کارونه که شیطان خپل کار پر خوده نوے او آغا چل ور سرکی سچ آغا ویلو دارنگی سورہ نحل 15 شمایاتو گو رئی سورہ نحل آیت نمبر 33 15 شم وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء وَأَيَّا كَسَانْ شَيْء شِرْكَ لَهِ كَخُوَيْ دَا اللَّهَ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا من با عبادت نو کرے بغیر دا اللہ نزسشی نہ منگا نزمنگا مشران وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نبا منگا حرام کرو بید حکم دا اللہ نسشے سمطلب کارم غلط کئیو بیا غلط لدلیلم گوری کارم غلط کئیو پا اللہ باندی را اڑیو مرو دا خدای پہ رضا دے کہ خدای پہ نوے خوشحالن من کونشو كذلك فعل الذين من قبلهم فعل على الرسل إلا البلاغ المبين نشتر با انبیاء علیہ السلام باندې الا البلاغ المبین مگر رسول الخارا کار دا انبیاء علیہ السلام اغد آدے چاگئی با حق بیانی حق برسی اخکار دے ویو کار دا انبیاء داو چاگئی با حق وی کچا منلا و کچا نمنلا دارنگی سورہ آراف آیت نمبر 33 دو شمو گو رئی زید دو شم شروع کوم آیت نمبر 32 سورہ آراف زینت اللہ اللتی اخرج لعباده والطیبات من الرزق ویا پیغمبرہ چاہران کرے زینتا چاہران نکریے دے بدخیاری دشمن کے فعلی کی اختر دی نظام میں نہیں خبر اللہ دل یو شیر روا کرے دے جائز دے
فزانی حرام گرزے طیبات من الرزق اور پاکیزہ دا خوراکنا قل یا للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصتا یوم القیامہ كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن وچکم الله حرام کړی دی هغه تعالی روا دي هغه ناروا ځان لا روا کړل روای ناروا کړ دا مرګ پر دې تل خیال کوي دا مليانو کې ډیر شوی روا روا کړل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون او چوائی پا اللہ باندے ما لا تعلمون آغا چتاسو کے نبوئی گئیو دا قبیلی دو شرک فعلی نو شرک فعلی چھے روائے ناروا کرل اللہ یوشے جائز کرے دی حرامو گردو اللہ یوشے حرام گردو لے آغا دی حلالو گردو دا شرک دا دو قسمونه معظمو شرک اعتقادی او شرک فعلی بیا دا شرک بچا کیو نو د مشرکین سالور قسمونه نو چې روایت کې ته سوچ کې ته وګورې چې کم قسم د مشرک سره خطاب کوي مشرکین سالور قسمو یو قسمو مشرکین بالعباد الصالحین